زما محمد شهریار نوم دی او د عهدې په لحاظ سره ایلیټ سیمه کانسټیبل بس حساب شو او دا د پیر په ورځ باندې سهار زه لاړم ډیوټۍ له د کلي نه او هلته بیا داسې وشو چې د ماسپښین لمانځه له لاړو نو تقریبا داسې پاوباندې 1 بجه وه نو چې د اقامت کله شروع شو نو داسې اخیری الله اکبر دې ته څنګه ورسېدو الله اله الا الله ورپسې ونه ویل एकदम یو کړنګ شو نو چې څنګه کړنګ شو نو هغه لکه موږ وغورځېدو تیاره شو لکه بجلي چې لاړه شي داسې کیفیت شو او اچا ته مره وغورځېدو نو زه خو الحمدلله وسلم یې ټیک وه څه داسې ډیډ باډیز پراته وو زما خوا کې څه کسان زما د پاسه داسې اورېدل لکه هر سړي باندې یو قیامت رالی نو داسې لاسونه خپې پراته وو هغه ما داسې سایډ ته کړل ورو ورو په مزه مزه نو هغه ځای کې لرې ځای کې معمولي رڼا راتله او په هغې کې په مزه مزه راووتم لږ شان سوړه وه داسې یو کړکۍ غونته وه بس په هغې کې راووتم او الحمدلله بار به کسان ولاړو نو بس هغې ګاډي ماډي ته وخېژولم او هسپتال ته یې ورسولو هلته چې کوم دی سیول سړی نه راځي لکه دغه جومات کې کم از کم لکه 400 یا 450 پورې کسان چې کوم دی په یو ټیم باندې مونځ کوي او چونکې د پیر ورځ وه د دفتري ورځ وه نو ګڼه په دې ورځ باندې لږه ډېری او دا ټول پولیس والی یا سروینټ کار کې که نه نو تر کومه حده چې دا خبره ده چې دغه ځای خو ریسکیو دی لکه ښه صحیح سیف دی خو دغه ځای کې بیا لږ سوچ کار پرېږدي چې لکه دا سړی راغلی څنګه دی یا د دا کاروایي څنګه کړې ده نو دا خو به بیا افسرانو ته پته لګي چې څوک انویسټیګیشن کوي د انویسټیګیشن نه به پس پته لګي چې دا څنګه راغلی او دا څنګه کاروایي شوې ده خو یو شک پیدا کېږي دلته چې د ماکا یا خودکش دومره غټ بلډینګ نه پورې چې وګورې نو نه دی غورځولی نو دې ځای کې لږ شک نیسي دا خبره خو به هر حال د سیکیورټي ناکامي به ورته ووایو چې ناکامي د نور انویسټیګیشن والا دا ښه ویلی شي چې دا څنګه چل شوی داسې د ما چې کله په 2013 کې ټریننګ کوو نو زموږ هلته چې کوم سینیرو ټریننګ چې هغې کوو هغې مختلف کورسونو له راغلي پی ټي سی هنګو ته نو هلته ماته یو کس ویلی وي تا ته به هلې د غم پته ولګي چې کله د خپل ملګري کټ له وږه ورکړي نو د دې پولیس والاو مثال چې کوم دی د یو کور دی او د رونو دی نو دا سړي ته هلې پته ولګي چې کله ته دغه شانتې رور لاړ شي او یا په چاپه کې یا داسې د ماکه کې چې کوم دی شهید شي نو دا دومره غم وي لکه د سړي چې خپل رور په کور کې مړي یا بالکل په خپل ځان چې راشي انتهایی افسوس دی او الله پاک دې د هغې درجات بلند کړي الله دې وبخي ابتهار شو نبي امین شو داسې نور ډېر ملګري دي انتهایی پې خفه وي الله دې درجات بلند کړي چونکې دی اوس هر سړی دا وایي که نه چې پولیس مضبوطول غواړي یا پولیس چې کوم دی جدید اسلحې سره چې کوم دی دغه کول غواړي خو زما په خیال زما یو ذاتي رای ده چې د دې مقابله په دې طریقه باندې نه کیږي چې ته پولیس له جدید اسلحه ورکړي یا جدید ټریننګ ورکړي لازمي دی د دې نه انکار نه دی په کار دا لازمي دی خو دا د دهشتګردۍ د ختمېدو علاج نه دی وجه دا ده چې د دې جرړې د دې سره نه ختمیږي د دې د ټولو نه مخکې دا معلومات کول غواړي چې دا دهشتګرد پاتې کیږي چېرته دې ته دا بمونه دا مواد میلاویږي د چېرته نه دې ته دا پیسې میلاویږي د چېرته نه د دې امداد د چېرته نه کیږي دغه د دې جرړې دي چې کله دغه جرړې د دې ختمې شي اټومیټیکلي به په دې ملک کې امن راشي او پولیس که زه تاته ویم لکه غلطیانې په ټولو کې شته موږ پولیس والو کې هم بېشکه غلطیانې خو دا هغه پولیس والا دي په دې پېښور کې تاسو به کتلي چې دې پولیس والو خودکش له غېږ ورکړې دا د مرګ نه نه هېرېږي الحمدلله دا هغه پولیس والا دي چې دهشتګرد پسې یو کور ته وروړي چاپه کوي چاپه پې وایي نو هغه چې کوم دی یو پکې شهید شي ولګي او هغې نه پس بل ور رواني هغه ته هم دا پته چې زه په دې باندې چې کوم دی مړ کېدی شم شهید کېدی شم خو الحمدلله وروسته کېږي نه نو موږ چونکې د دغې نه وروسته کېږو نه د مرګ نه هېرېږو مرګ له به غېږ ورکوو دې خلکو له به امن ورکوو د دې حفاظت به کوو خو دهشتګردي که چونکې موږ ختمول غواړو نو د دې جرړې به ختموو چې هغه تاسو ته ما خپله ذاتي رایو